قدرمنو کتونکو رفاقت الله رضوالي ما دا وخت زه د 400 په دویانو په یو دکان کې ولاړم او زما شاته تاسو د دویانو د په درزونو مختلف قسمونه وینئ. دا دی وخت کې رواني د 400 چې کوم جیل دی هلته کې دا دویان روانې دي چونکې موسم بدل شوی دی، خلکو ناروغیان زیاتې شوي دي. هلته کې چې کومه بېوسه خلک دي نو هغوی دویانو ضرورت دي، بهر دي دویان یې راغوستی نه شي، خو دننه جیل کې ورته پرووایډ کېږي او هغه هم دغه شانتې په ډونیشن باندې یا په مختلفو ځونو. دا الف خان شرپو کوم چې د کرین په نښه باندې د 400 نه د پی کې 4 امیدوار 15 امیدوار دی او د ان 25 هم هغه ولاړ دی. هغه دا سیس چې کوم دی ارینج کړی او جیل ته یې لیږي. تپوس په دې کوو چې دا ځای څنګه خوښ کړه الف خان ضرورت ولې و دغه جیل؟ رفاقت الله ډېره زیاته مننه. یقینا موږ صحافت هم کو، سوشل ورک هم کو، پته مې راته د جیل د بجټ نه خبر یو چې ډېر کم بجټ دی او د 400 ډېر سینیر جرنلسټان هغه کې فیض محمد او حاجی فیض محمد هغوی هم را سره رابطه کړې وه یو هفته مخکې چې 400 جیل کې ډېر اشد ضرورت دی. دې دوران کې هغه نورو خلکو سره هم رابطه کړې وه او نورو خلکو کې به دغه توان بنو یا به دغه مقطر لاسه ورنرله چونکې دا د دوکي انسانیت خدمت دی. نو موږ ته چې کوم دی نو هغه بار بار وینا کړې وه، موږ هم پکې بیا نورو خلکو ته ویناګانې وکړې خو هغه نورو خلکه پکې موږ ته بس پښتو خبره چې پوچ راته راغله. خو نن هم چې کوم دی نو به دا کلک اراده وکړله چې موږ د یو څو قیدیانو هغه بیماری وکتلې چې دویانو ډېر زیات کمې دي. بیا هم د جیل سوپرډنټ سره چې کوم دی نو هغه ډېر تکړه کس دی، نو هغه هم هغه خپل خبرو کړه روغ کس دی. نو هغه هم چېرې موږ سره دغه شانتې دونه بجټ نه وي او موږ ته خو څوک دا دوی ډونیټ کړي نو دا به ډېره غټه خبرې. نو دا د زرګونو روپو دوی ده او ډېر اشد ضرورت دی. دې کې د کومو ناروغو داروګان دي؟ دې کې خو موږ سره د هغه اسپتال چې کوم د جیل چې کوم عمله ده د میډیسن ټیکنیشن نو هغوی باقاعده چې کوم دی نو راغلي دي او د هغوی چې کوم ضرورت دی نو هغه ما سره موجود دي او د هغوی د ضرورت مطابق چې کوم دی نو دلته کې دکاندار ته وایي چونکې دا ډېره غټه فارمیسي ده هغوی ته وایي او هغوی چې کوم دی نو راخلي. ما ته دا باقاعده دا چټ چې کوم دی نو دا لیکلي دی د دویانو دا هر څه چې کوم دی. لږ رانږدې شه دا دویانې ته دا لیکو ګوردا د کومو ناروغو دي بیمارۍ کومې کار کوي پکې؟ دا ټمپریچر دپاره ریپیکاټ ګولۍ دي د پریډنیسلون ټایپ دي، ایسیفایل د ټوخي شربت دي پکې، معدې ازمې دپاره یا داسې تروټ انفیکشن مرید هغې دپاره پکې دي، پانسټرانفورډ دردونو وغیره یا لیوپلاکسین زخم شي یا تب وغیره شي هغې دپاره سینې خرابوي او لوریټ ګولۍ الرجي دپاره دي پکې، دا الټۍ وغیره یا نور سټمک پرابلم یې هغې دپاره پکې ګریوینیټ ګولۍ دغه دي پکې. نو دغه قدرمنو کتونکو چې د جیل کومه عمله ده هغوی په دې باندې لکه تحقیق کړی خپل چې کوم بندیوان کسان دي هغوی ته به کتلي چې کومې ناروغۍ دي کېږي د هغې متعلق دوایانې اخیستې دي. د جیل سوپرډنټ چې کوم دی سید محمد سلمان هغوی هم کوشش کوي چې یاره دا جیل چې کوم دی داسې یو د کریکشن چې څه هغه اصلي اصطلاح ده چې یاره دې دلته کې اصلاح شي د هغې لپاره کوششونه کوي خو ورسره د خلکو چې کوم دی صحت هم دا خپل نظر لاندې ساتي چې یاره دا نور ناروغه نه شي ځکه چې هغې کې د ډرګ اډکټ کسان دي د نورو بیمارو ناروغان کسان پکې د هغې علاج هم دغه ته هم پاملرنه کوي. الف خان شرپو وویل دغه ډونیشن ارینج کړی دی نور به چې څه وي الف خان؟ رفاقت الله زه دا خبره کوم چې په دې باندې ما ځان له پلیکسونه جوړولی شو، په دې ما ځان له چې کوم دی نو نور هر څه کولی شو په دې پیسو باندې، خو د دغې نه څه نه جوړېږي. زه چونکې کور په کور ګرځم، دکان په دکان ګرځم، خپل کمپین زما روان دی، بغیر پیسو هم دغه انتخابات کېږي او بغیر وسایل هم دغه انتخابات کېږي. ضروري نه ده چې موږ د خلکو ته غټ غټ پلیکسونه وښایو. په دې باندې یو کلي علاقه کې چې کوم دی د یو غریب واده کولی شي، د یو مریض په خیال ساتلی شي، لکه دا یو ژوندی مثال دی. نو په پی کې 65 کې زه امیدوار یم، په ان 25 کې مې انشاءالله د 400 خلکو مقرره کړه. نو د دې خلکو مسایل موږ ته معلومې دي او هغه مسایل چې هغه حقیقي مسایل دي هغه په لږو لږو پیسو باندې حل کېږي چونکې دا د جیل عمل هم خلکو ته وایي چې یاره خو موږ ته داسې یو مقرره شي څوک دا دویانې راکړي. قیدیانو سره پکې موږ میلو شو نو زه وایم چې دې طرف ته پاملرنه پکار ده. دا ټیک ده قدرمنو کتونکو دا لکه د جیل خلک چې کوم دي دا ډېر پټ پانه خلک دي چې ذهن نه ځي خو بیا هم الف خان شرپو چې کوم دغه کوشش کوي او د هغې خلکو ته خپله توجه یې راوګرځوله او دغه چې د دې لکه د ووټ څه خبر هم دې کې نشته خو د انسانیت خدمت لپاره ضرورت دی نو نور هم د جیل ضرورتونه شته چې یاره څوک څه کولی شي نو تاسو خیر جیل ته وتلی شئ او د خپل وس مناسب چې کوم دی هغوی سره دغه مرستې کولی شئ. تر دې وخته پورې خپل کوربه رفاقت الله رضوالي اجازت ورکړې. د الله په امان.